نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي. ښځې سره به ظلم نه کوي، ښځه د خاوند سره د مټ ته اړولو نه ده، د خاوند د جواب نه ده، هغه کمزورې ده. نو دا نه چې دا ستا وینځه ده، ستا نوکره ده په کور کې، دا ستا د ژوند ملګری دی، دې به ډېر خیال ساتي، دې باندې به ستړي راځي، دې باندې به تکلیفونه راځي، دې ته به تسلي ورکوي. الله ته مضبوط پیدا کړی، هغه یې کمزورې پیدا کړې ده. الله ته مضبوط دې له پیدا کړی چې دې کمزورې ښځې له ته تسلي ورکړي. الله دې له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې د دوو ضعیفو خلکو امداد وکړو، د دوو کمزورو خلکو امداد وکړو، الله تبارک وتعالی د دوی دپاره جنت واجب کړو. صحابه کرامو تپوس وکړه د الله پاکه پیغمبره کوم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه زنانه او یو یتیم، یوه ښځه او یو یتیم. د دې د حقونو ډېر خیال ساتئ. او یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام بطور وصیت وفرمایل ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډېر خیال ساتئ، د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ. چېرته صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره کوم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه زنانه او دویم یتیم. د دوی د حقونو به ډېر خیال ساتئ، دا کمزوري دي، دا ستا د جواب نه دي، په دوی باندې ظلم مه کوه. د ښځې سره به هم زیاتی نه کوي، د ښځې سره به ظلم نه کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي، نو د سړي نه به د ټولو اول د ښځې متعلق تپوس کوي. په حقوق العباد کې به د ټول نه لومبې تپوس چې د سړي نه کېږي، نو د ښځې متعلق به کېږي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا لره زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې وه، د دې سره دې ظلم کړی دی او که انصاف دې کړی دی. ځکه نکاح چې مونږ تړو که نه، نو داسې وایو که نه تا قبوله کړې ده په نکاح شرعي محمدي سره، نو زما دا بندۍ خو تا له حلاله شوې وه زما په نوم باندې، ظلم دې ورسره کړی دی که انصاف دې ورسره کړی دی. نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي. ښځې سره به ظلم نه کوي، ښځه د خاوند سره د مټ ته اړولو نه ده، د خاوند د جواب نه ده، هغه کمزورې ده. نو دا نه چې دا ستا وینځه ده، ستا نوکره ده په کور کې، دا ستا د ژوند ملګری دی، دې به ډېر خیال ساتي، دې باندې به ستړي راځي، دې باندې به تکلیفونه راځي، دې ته به تسلي ورکوي. الله ته مضبوط پیدا کړی، هغه یې کمزورې پیدا کړې ده. الله ته مضبوط دې له پیدا کړی چې دې کمزورې ښځې له ته تسلي ورکړي. الله دې له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي، ته ظلم له نه پیدا کړی. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو د دوو کمزورو متعلق د الله نه ویریږئ، د دوی د حقونو ډېر خیال ساتئ. یو ښځه او دویم یتیم. یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یتیم څوک په ژړا کې د الله عرش پړه کېدو شي، او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو لاړې شئ ښکته ځمکې ته، دا ماشوم چا په ژړا کو، هغه یتیم چا په ژړا کو چې ماتې پلار اغستی دی، دا څوک ژړوي؟ یتیم سره به ظلم نه کوي، یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې درنه کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او
د هغه خیال ساتلی کېږي. دا ډېر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا د هغه کفاله کوي، ظلم ورسره نه کوي، زیاتی ورسره نه کوي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي په کورونو کې بدترین کور، ناکاره کور، بې برکته کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي او ظلم کېږي. دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي. نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتي، ځکه دا بې اثرې دی، د ده څوک نشته دی، د ده د رضا کولو هم څوک نشته دی، چې په ژړا شي د ده د پخلا کولو هم څوک نشته. نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډېر خیال ساتئ، ښه ډېر خیال ساتئ. د کمزورو سره ظلم مه کوئ، کمزورو سره ظلم مه کوئ، زیاتی مه کوئ، الله پې ډېر خفه کېږي، الله پې ډېر خفه کېږي. د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو، د مسکینانو ډېر خیال ساتئ، الله به درنه ډېر خوشحاله وي. ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو حصه کوه، په خپل مال کې د یتیمانانو، د کونډو، د مسکینانو د دې حصه کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د چا په مال کې چې د کمزورو حصه وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نورو خلکو حصه وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي، ځکه دومره د یو انسان د برکته به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو، د یتیمانانو، د کونډو د دې خلکو ډېر خیال ساتئ، ډېر خیال ساتئ. سوچ وکړه که نه، ځان ته لږ سوچ وکړه، ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځو له بیمار شي یا چېرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر وي، څومره فکر در سره وي. لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو به څه کېږي. چېرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو به څه شوي، د ماشومانو به څه شوي. د کوم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی، هغه خو د سره پلار نشته دی، هغه به څومره ضروریات لري، هغه به کمې کمې خبرې ته حاجت نه لري، خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي 7 هلاکوونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي نو دا انسان په هلاکت کې شک نشته دی که نه. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې 7 نه ځان وساتئ. کم کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکوي، چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی، د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی، په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته، په هیڅ څیز کې. ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والسحر، جادو نه ځان وساته. جادو نه، الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصوي. جادو انسان د څه نه خلاصوي؟ د ایمان نه خلاصوي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساته. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته، ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته غورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي، دومره ګران دي چې دا 7 واړه ځمکې او دا 7 واړه اسمانونه دي تباه شي، خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي.
دارنګه سلورم نبی علیہ السلام فرمایي واکل الربا، سود خوړل. سود د انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل. د یتیم مال خوړل ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی وخوړل، د دې نتیجه دا ده چې اور ته بځي. او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. اوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قذف المحصنات، پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د زنانو د یو بل سره جنګ شي نو څومره تهمتونه په یو بل لګوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګوي، پاک دامنه ښځه به یې د هغې لمن به چا نه یې لیدلي، دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایې چې خدایه پاکه دا څه دي. یا زموږ خلک چې د یو بل سره دوه خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي؟ ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویریږه، د الله نه ویریږه. د هغه مور پاک دامنه ښځه ده، د هغه خور پاک دامنه ښځه ده، تا پرې تهمت ولګوه، د الله نه نه یریږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي، ځان د ایمان نه خلاصول. نو په دې کې یو څه شی و، د یتیم مال خوړل. د یتیم مال خوړل، د یتیم د مال نه به ځان ساتي. الله تبارک وتعالی ته په عباداتو کې خو عبادت هغه د ځوان سړي عبادت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، په میدان محشر کې به د هیڅ یو انسان قدم د خپل ځای نه اوچت نشي تر څو چې د 5 خبرو جواب نه دی ورکړی. یو انسان به په میدان محشر کې د خپل ځای نه ونه خوځي تر څو پورې چې د 5 خبرو جواب نه دی ورکړی. لومبی تپوس دا دی عن عمره فيما افناه، د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې عمر دې په څه کې فنا کړی دی. عمر دې عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې فنا کړی د دې به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. 50 کال عمر مې درکړی، 40 کال عمر مې درکړی، 80 کال عمر مې درکړی. دغه راته ووایي چې دا عمر دې ختم کو په څه کې؟ د حرامو د پاره د منډې تړلې والې په پټو کې ناست وي، په زمیندارو کې ناست وي، په دکانونو کې ناست وي، په کاروبارونو کې ناست وي. زما دین له دې پکې څومره ټایم ورکړی، دنیا له دې څومره ټایم ورکړی، زما دین له دې څومره ټایم ورکړی. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. تپوس حدیث مبارک کې راځي وایي د کم انسان چې 80 کاله عمر شو، 80 کاله عمر شو او د په دې کې الله تبارک وتعالی رضا نه کو کنه، نو په میدان محشر کې به الله تبارک وتعالی دغه انسان ته وایي ستا خو یو عذر نه قبلو، ستا خو یو بانم نه قبلو، تا ته مې 80 کاله عمر درکړی، تا په 80 کاله کې زه رضا کړی، ستا یو عذر ما ته قبول نه دی. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. یاد وساتئ عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې فنا کړی دی. لومبی تپوس دا دی. دویم وعن شبابه فيما ابلاه، په میدان محشر کې دویم تپوس د ځوانۍ متعلق دی. ځواني دې په څه کې زړه کړې ده، ځواني دې په څه کې زړه کړې ده. ځوانۍ متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي، ځکه د ځوانۍ د عبادت الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی. د ځوانۍ عبادت الله تبارک وتعالی ته په عباداتو کې خو عبادت هغه د ځوان سړي عبادت دی. د ځوان دی په طاقت کې دی، په زور کې دی چې بانګ وویل شو الله اکبر اواز د جماعت نه راغی، د حی علی الصلاة اواز د جماعت نه راغی، د هر څه پرېښودل راغی مسجد ته، خپل تندی په دې ځمکه کېښودو، وایي سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. الله ته ډېر اوچت دی، الله ته ډېر اوچت دی. الله زه ځوان یم، ما کې طاقت دی، ما کې حزن دی، الله ته ډېر اوچت دی. زما تندی به تا ته په دې خاورو کې پروت وي. چې کله ځوان راشي او الله ته سجده لګوي که نه، الله تبارک وتعالی فرشتو باندې فخر کوي. فخر ای فرشتو دا وګوره هغه انسان دی چې د چا په پیدایش باندې تاسو څه کړی وو؟ اعتراض کړی وو. وګوره که نه
د ځوان بندګي د ځوان عبادت د الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی. نو دویم تپوس به الله تبارک وتعالی د څه متعلق کوي؟ د ځوانۍ متعلق. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه. د مال متعلق دوه تپوس دي. څو تپوس دي؟ وعن ماله من این اکتسبه، مال دې په کومه طریقه ګټلی دی. د مال متعلق به الله تپوس کوي. دا خو ډېرې پیسې را جمع کړې وي، خو ګټلې دې په کومه طریقه و؟ څه حلال او د حرامې تمیز دې کړی و که نه و کړی؟ نو که مال یې ګټلی په حرامه باندې و که نه، بیا خو سره بل تپوس ته ضرورت نشته دی چې مال یې په حرامه ګټلی و خو عبادت یې نه دی قبول. نو عبادت یې د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې مال دې ګټلی په کومه طریقه دی، په حلاله دی په حرامه دی، په دوکو و، په دروغ قسمونو و، په سود و، په جوارۍ و، په غلاګانو و، په ډاکو و، یا په غلطو بیو په غلط تجارت باندې و. مال دې په کومه طریقه و؟ د ګټې طریقه دې څه وه؟ من این اکتسبه. د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي مال دې ګټلې په کومه طریقه دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله اخره زمانه شي که نه، په خلکو به داسې زمانه راشي چې دی به صرف پیسې جمع کوي، پیسې غرض به صرف پیسه جمع کول وي. دا به نه ګوري چې آیا حلال دی که حرام دی. اخر زمانه کې نبی علیه السلام فرمایي صرف مال جمع کول به د خلکو غرض، مقصد به صرف مال حاصلول وي. د دې تمیز به نه کوي چې آیا ما حلاله حاصله کړه او حرامه. نبی اسلام وایي چې دا زمانه کله په خلکو باندې راغله نو پوه شه چې قیامت رانږدې دی. قیامت څه دی؟ آیا دا وخت خو به په موږ باندې اوس چېرته نه راغلی؟ وعن مال من این اکتسبه. د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي ګټلی دی په کومه طریقه دی. وفیما انفقه. بل تپوس د مال متعلق دا دی چې لګولی دی په کومه طریقه دی. دا به ووایي چې ما خو د ځان نه خولۍ ایستلې ده، ما خو په سمه طریقه ګټلی دی، دا خو ما د مټو زور کړی دی، مزدوري مې کړې ده، نوکري مې کړې ده، ما په حلاله ټیک شو ګټلی دی په حلاله دی. هو فیما انفقه. لګولی دی څنګه دی؟ د دې متعلق به هم تپوس کېږي. و خو دې ګټو ټیک په حلاله طریقه، خو بیا دې لګولی څنګه دی؟ په ټي وي آرو دې لګولی، په وي سي آرونو دې لګولی دی، په اجړاګانو دې لګولی دی. د دې متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس نه کوي. د دې متعلق به الله تپوس کوي. اوس ګټلو کې هم خلک څه نه احتیاط کوي که نه، یاره وایي سود نه کوم، دا نه کوم، دا نه کوم، دا نه کوم، خو په لګولو کې اړو څوک احتیاط نه کوي. په لګولو کې اړو څوک احتیاط نه کوي. که تا یو سړي ته ووي هلکه زموږ په جومات کې کار کېږي او 100 روپۍ ولر، زه خو ډېره زیات بد یم. که اوس چا وي دغلته اجړاګان ګډي کې راشي لکه پیسې پې وچانګه دومره بنډل اوسي، ته به وایي دا د نواب زوی د کوم طرفه راغی، بیا به پیسې چانګي. دومره خلکو ذهنونه خراب شوي دي، دومره تمیز د چا سره نه دی پاتې شوی، دومره تمیز د چا. بره درته یو ویډیو راولېږله، یو اجړا دی یا ډبه ده، والله اعلم خو پکې تمیز هم نشو کولی چې سړی دی که ښځه ده، خو ګډېږي پیسې پې چانګل شي، په خپو کې د پیسو ډیري ولاړ هغه پې د پاسه ګرځي، او یو سوالګرې ښځه ده هغه یو ته لوښی نیسي او بل ته لوښی نیسي، په هغې مجلس کې هغې ته پکې څوک 50 روپۍ نه ورته وایي، هغه پکې سوال کوي، په هغې مجلس کې لوښی ګرځوي، په هغې ته پکې څوک 50 روپۍ نه غورځوي، او دا ګېډې رالي په هغې ډموي چانګي. د دې متعلق به الله تپوس نه کوي. د دې متعلق به الله تپوس نه کوي. دغې سړي ته ووایه دا پیسې چې په ډمانو اجړاګانو چانګي، ده ته ووایه په جومات کې دی وایه استاد صاحب خو د لوږې نه مري، ورشه یو 100 روپۍ خو له ورکړه که نه. څه شی زه ځان له د لوږې نه مرمه نو، ما سره د 50 روپو مخه کم ده. که اوس دې ورته وویلو چېرې دا 100 روپۍ ورکړه، په سود پسې تا ته 500 میلاویږي، دی ګیډي روباسي، پشمونو سره پیسو کړي بیا روباسي. خو که تا ورته اوس وویل چې په دې جومات کې ضرورت دی یو ټوټۍ دوه نشته دی، یاره نو ما خو طاقت نه کېږي، څه چنده منده به ورله وکړو نو چنده منده به ورله وکړو. او موږ هم بیا دا تمیز نه کوو. زه په دې جوماتونو کې بار په دې روډونو کې چې دا سیس پروت دی، زه د دې خلاف یم. په دې کې د حلال او د حرامو څه پته لګي. دا مسله ده، چا چې په جومات کې حرامې پیسې ورکړې په هغې باندې یو ځای جوړ شو، علماو لیکلي دا ځای ونړوئ، دا ځای ونړوئ، دا په حلالو جوړ کړئ. دا په څه جوړ کړئ؟ په حلالو جوړ کړئ، په حرامو دا مه جوړوئ. الله په خپله پاک دی او قبلیم پاک مال، حرام مال نه قبلوي. نو د لګولو متعلق به هم الله تپوس کوي. پیسې خو دې ګټلې وي په حلاله طریقه باندې، په جومات کې دې څومره لګولې وي، په مدرسه کې دې څومره لګولې وي، په ملا طالب دې څومره لګولې او په اجړاګانو په ډمانو دې څومره لګولې وي. د دې متعلق به الله تپوس نه کوي. د دې متعلق به الله تپوس کوي. وفیما انفقه، چې مال دې لګولې په کومه طریقه باندې. او پنځم تپوس چې دی وماذا عمل فيما علم،
چې علم در سره څومره او په هغې د عمل څومره کړی دی، په خپل علم د عمل څومره کړی دی. نو امیان به ټول خوشحاله شي چې دا خو پکې د مولانو دپاره، مولان پکې ټول ګیر شو. ټیک شو، دا یوازې د مولانو دپاره نه دی ښه، دا یوازې د مولانو دپاره نه چې د مولانه به تپوس کېږي چې په خپل علم دې څومره عمل کړی و. تا مسله واورېده، ته عالم شوې که نه شوې؟ چا چې یو مسله زده کړه دی د دې عالم شو، د دې متعلق به دې تپوس کېږي که نه؟ د مولا نه به د مولا د علم متعلق تپوس کېږي، ستا نه به ستا د علم متعلق تپوس کېږي. تا ته پته و سود حرام دی، تا ته پته و جواري حرامه ده، تا ته پته و په ګیړاګانو پیسې چانګل حرام دي، او دا دې بیا هم کول د دې عالم وي ته که نه، دې به نه الله تپوس نه کوي، د دې متعلق به تپوس کوي. د خپل علم مطابق دې عمل څومره و. نو زما د علم مطابق، ستا نه ستا د علم مطابق، د بل نه د بل د علم مطابق تپوس به کېږي. نو په دې کې یو خبره سوه د مال متعلق، چې مال دې ګټلی په کومه طریقه دی او لګولې دې په کومه طریقه دی. دارنګې د مانځه دپاره صفایي دا هم ډېره ضروري ده، ځکه صفا انسان چې د ده به یو زړه ته اطمینان او خوشحالي وي. دویم په کم کور کې چې صفا او مانځي خلک پاتې کېږي، په دای کور کې به برکت هم وي. لکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فیه سورة ولا کلب ولا جنب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی داسې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي په کم کور کې چې د جاندار سیس تصویر وي، په کم کور کې چې د جاندار سیس تصویر لګېدلی وي، فوټو لګېدلی وي، دغې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغې کور ته فرشتې د رحمت نه داخلیږي په کم کور کې چې سپی موجود وي. سپی چې په کم کور کې موجود وي دغې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي هغې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي په کم کور کې چې جنبي انسان وي، په کم کور کې چې داسې سړی دی یا ښځه ده چې غسل پې اوښتی دی او غسل نه کوي، دغې کور ته د رحمت فرشتې نه ځي. د دې وجې نه په پلیته وجود سره، په پلیت جسم سره په کور کې ګرځېدل، دا کور د رحمتونو د فرشتو نه خالی کول دي. کم کور ته چې د رحمت فرشتې نه راځي په هغې کور کې بیا برکتونه نه وي. نو په کم کور کې چې تصویر لګېدلی د جاندار سیز، په کم کور کې چې سپي پاتې کېږي، په کم کور کې پلیت سړي پلیتې ښځې غسل پې اوښتی دی، غسل نه کوي، داسې په کور کې ګرځي، نو دغې کور ته د رحمت فرشتې نه راځي. چې د رحمت فرشتې نه راځي په دغې کور کې به سکون او آرام نه وي، او په دغې کور کې به برکت نه وي. نو کله چې انسان جسم پلیت شو، کپڑا پلیت شو، لوښی پلیت شو، دا په ټیم سره پاکول ضروری دي، ورنه د دې سره په کور کې بې برکتي پیدا کېږي، د کور نه برکت اوچتېږي. نو د مانځه دپاره اولنی شرط چې دی هغه د خپل جسم پاکوالی دی. کو غټه پلیتي وي نو د هغې دپاره غسل کول، کو وړه پلیتي وي نو د هغې دپاره اودس کول. بیا دا اودس کول دا ځان له ډېر زیات لوی ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی کاش چې ما خپل رونه لیدلی وی نو، کاش چې ما خپل رونه لیدلی وی نو. صحابه کرامو ته ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر ولې موږ ستا رونه نه یو، موږ ستا رونه یو که نه؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی انتم اصحابي، تاسو خو زما ملګري یئ، تاسو زما ملګري یئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل واخواننا الذین لم یأتوا، رونه خو زما هغه دي چې هغه لا نه دي راغلي،
وروستو چې کم مسلمانیږي به کم مسلمانان دي تر قیامته پورې نبی علیه السلام فرمایل دغه زما ورونه دي تاسو خو مې دوستان یې ملګري مې یې نو صحابه کرامو دې تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره یو سړی دی پستانه په تا باندې ایمان راوړي نه تا لیدلی دی او نه یې ته یې لیدلی نو د قیامت په ورځ به هغه ته څنګه پیژنې تا خو خپل امتیان وروستو نه دي لیدلي مونږ خو در سره پاتې کېږو مونږ خو پیژنې خو بعد کې چې کوم خلک مسلمانېږي خو ته نه پیژنې نو په میدان محشر کې به هغه ته پیژنې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زه ستاسو نه یو تپوس کومه ډېر شی اسونه دي تک تور دي او په هغې کې یو اس داسې دی چې په دې مخ باندې سپین داغ دی ټیکا دی په مخ باندې سپین داغ دی په تندي باندې او په خپو باندې سپین دی نو کم اس چې په تندي سپین دی او په خپو سپین دی دی وی ستاسو نه په تورو اسونو کې خطا کېږي نو صحابه کرامو ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبر هغه پکې د لرې نه پیژنده شي هغه په تور اسونو کې د لرې نه پیژنده شي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دغه شان به زه خپل امتیان په میدان محشر کې پیژنم ځکه د اوداسه د اندامونو نه د دوی د مخونو نه د دوی د لاسو نه او د دوی د خپو نه به یوه رڼا خیږي زه به یې پیژنم کم اندامونه چې دوی په اوداسه کې انځي د قیامت په ورځ به دغه اندامونه چمک وي پړک به وي رڼا به کوي زه به د دې نه پیژنم چې دا زما امتي دي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی په حوض کوثر باندې به زه انتظار کوم او زه به ورته اوازونه کوم چې راشه ته زما امتي چې زه در باندې اوبه وڅکوم نو کم انسان چې اودس کوي د قیامت په ورځ باندې به د دغې اندامونو نه رڼاګانې خیږي دومره لوی ثواب د مانځه دپاره اودس کول دا لري یو ځل ابو هریره رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته یې ماله لږې اوبه راوړئ زه پې اودس کوم نو اوبه وله راوړې شوې نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه په هغې اوبو باندې ډېر ښکلی ښایسته اودس وکړو چې اودس یې وکړو نو په خندا شو ویې خندل نو هغې ملګرو ته وایي صحابه کرامو ته وایي تاسو خو زما نه تپوس ونه کړو چې ما ولې وخندل نو هغې ورته وایي ابو هریره ولې دې وخندل اودس دې وکړو ودې خندل نو موږ خو هم پوه نه شو ولې دې وخندل وایي دغه شانتې یو ځل ما ته نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې ابو هریره ما له اوبه راوړه وی ما ولې اوبه راوړي دا د صحابه کرامو د نبی علیه السلام سره مینه ده ښه اخ که انداز به د نبی علیه السلام خپله وی ما ته وی چې ابو هریره اوبه راوړه وی ما ولې اوبه راوړي وی نبی علیه الصلاة والسلام پې اودس وکړو وی چې کله پې اودس وکړو نو نبی علیه السلام په خندا شو وی خندل وی ما ته تپوس ونه کړو وی ما ته وی چې ابو هریره پوښتنه دې رانه ونه کړه چې ما ولې وخندل وی ما ته وی چې د الله پاک پیغمبر ولې دې وخندلو وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ای ابو هریره چې کله یو مؤمن انسان د مانځه دپاره اودس کوي نو چې کله دی د اوبو لپه په مخ باندې ورواچي که نه د ده د سترګو نه چې څومره ګناهونه شوي دي هغه د دې اوبو سره لاړ شي وی چې کله دی د اوداسه دپاره د لاسونه په اوبو باندې وینځي که نه د دې لاسونو نه چې څومره ګناهونه شوي هغه د لاسونو نه اورېجېږي د اوبو سره لاړ شي او چې کله په اوداسه کې دی خپې وینځي که نه په خپو چې د ده نه څومره ګناهونه شوي که نه هغه ټول د ده نه اورېجېږي او لاړ شي بیا بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې 5 وخته مونځ ته 5 ټایمه اودس وکړي دی د ګناه نه داسې پاک شو لکه د مور نه چې اوس پیدا شو نو د مانځه اودس کول دومره زیات ثواب لري انسان دی د ورځې ګناهونه کېږي که نه سترګې دې چېرته بې ځایه ځای استعمال شي لاسونه دي چرته غلط ځای ته ورشي خپې دي سړي ده کله په اختیار او کله بې اختیاره د ګناه طرف ته پې لاړ شي ټوله ورځ د سړي نه دا کوتاهۍ کېږي د سترګو کوتاهۍ کېږي د لاسونو کوتاهۍ کېږي د خپو کوتاهۍ کېږي او ته 5 وخته اودس کوي دا واړه واړه ګناهونه دي الله د دې اودس سره ختموي لر کوي
نو دومره زیات ثواب صرف په اوداسه کې دی، په اوداسه کې دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای الطهور شطر الایمان، دا صفائی نه د صفائی دا نیم ایمان دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ویل چې دی کنه دا تل ډکې د انسان د نیکو، د نیکو چې کم چابړې دی دا د انسان ډکېږي پس سره په الحمدللہ ویلو سره. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بین السماء والارض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی سبحان الله والحمد لله دا دومره زیات نیکی لري کنه چې د ځمکې او د اسمان په مابین کې کوم خلا د داتې نه ډکېږي. سبحان الله الحمدلله یو ځل دی ویل دومره ثواب لري لکه تر ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ځای چې څومره خالي دی داتې نه ډکېږي، دومره زیات ثواب لري. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل والصلاة نور، دا مونځ چې دا رڼا ده، رڼا مونځ څه شی دی؟ رڼا ده، رڼا مطلب دا دی د قبر په تورو تیارو کې مونځ رڼا ده، د لحد په تور تمونو کې مونځ رڼا ده. نو کو دا غواړي چې ما قبر کې ځان ته رڼا کړلې نو د مونځ پابندي کوه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصدقه برهان، صدقه دلیل دی، دلیل صدقه څه شی دی؟ دلیل دی. صدقې چې کوم انسان کوي کنه دا د په ایمان باندې دلالت کوي. ځکه صدقې کم سړی نه کوي، شوم سړی نه کوي. شوم سړی څه نه کوي؟ صدقه نه کوي. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په شوم سړي باندې ډېر کوشش نه کوي، شیطان په شوم سړي ډېر کوشش نه کوي. وایي مړه دله دا بخل پوره دی، ما ته دومره ضرورت نشته دی، دا شومتوب دی لره پوره دی، دا بخل دی هسې غر کوي نو ما ته دومره ضرورت نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی والصدقۃ برهان، صدقه دلیل دی. حدیث مبارک کی راضی وی دا صدقه د الله غضب داسې ختموي لکه اوبه چې په اور ورواړی، اوبه چې په اور ورواړی اور پې مړ شي، دغه شانتې په صدقو سره د الله غضب څه کېږي؟ ختمیږي. نو والصدقه برهان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه دلیل دی. والصبر ضیاء، او صبر چې دا رڼا ده، نور دی چې کله دې صبر کو نو تا ته په شریعت باندې تله آسان شي. او چې د هر چا خبره ځان ته مخې ته نیغه ودرئ نو د دین اسلام به بیا یو کاروم ونه کړي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والقرآن حجت لک او علیک، دا قرآن یا ستا د پاره دلیل دی او یا پتا باندې دلیل دی. دا قرآن چې دی په میدان محشر کې به یا ستا سپارش کوي یا به ستا شکایت کوي الله ته، یا به ستا سپارش کوي الله ته چې الله د شپې خوبونه نه و کړی او زه تلاوت کړی وم، الله داسې ورځ نه وه تېره شوې چې ده زه نه وم راغستی، الله روزانه به ده زما تلاوت کو، الله د جنت ته بوزه. یا به ستا دپاره دا قرآن څه کوي؟ سپارش کوي. یا به په تا باندې دلیل شي ستا خلاف به ودرېږي چې الله ګورې ده زه نه وم راغستی، الله تا ورته لېږلی وم خو عمل یې را باندې نه و کړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قرآن یا ستا دپاره دلیل دی او یا په تا باندې دلیل دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هر انسان چې سحر کې کنه نو یا دې ځان هلاکونکی یا ځان خلاصونکی. هر انسان چې سحر کې داسې سحر کې چې یا د ځان د خلاصي دپاره کوشش شروع کړي او یا د ځان غرق کولو دپاره کوشش شروع کړي. نو بعضې خلک چې سهار راپاسي نو د نیکو په کارونو کې منډه ترړه شروع کړي، د الله د رضا دپاره منډه ترړه شروع کړي. او بعضې خلکو چې سهار سترګې وغړېږي نو شروع کړي په ګناه، ټوله ورځ په ګناهونو کې تېره شي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی بعضې خلک چې سحر کې نو څوک د ځان د خلاصون دپاره لګیا شي او څوک د ځان د غرقولو هلاکولو دپاره لګیا شي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ هر سحر زمونږ د خلاصون وګرځوي.
نو دې حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قرآن او منځ چې دی منځ دا رڼا ده رڼا. نو یو اودس کول حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چا چې اودس وکړو په ښه شان سره اودس وکړو په ښه شان سره اودس وکړو او د کور نه را روان شو دی جومات ته چې په لاره باندې دی کم یو قدم دی په هر قدم باندې الله تبارک وتعالی د ده یوه درجه اوچتوي یو خطای معاف کوي په هر قدم باندې. او په کومو ځایونو چې د ده قدم ولګېدو د قیامت په ورځ به دغه ځایونه د دې انسان دپاره ګواهي کوي ګواهي به کوي. نو چې کور اودس کوو کوشش کوه چې کور اودس وکړي نو مانځله مسجد ته راځه. دارنګې چې کله دې اودس وکړو په ښې طریقې سره اودس دې وکړو په ښه شان سره نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې اودس وکړي او د اوداسه نه وروسته دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسانه دعا ده که نه؟ کم انسان چې په ښې طریقې سره اودس وکړو او د اوداسه نه وروسته دا دعا وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فتحت له ابواب الجنة الثمانیه الله تبارک وتعالی د ده دپاره د اتو واړو جنتونو دروازې کولاو کړي دا اتو جنتونو دروازې دته کولاو شي او وویلی شي دته چې کومه دروازه باندې داخلیږي په هغې باندې داخل شه چې کومه دروازه ستا خوښه ده په هغې باندې داخل شه. نو چې کله دې اودس وکړو نو د اوداسه نه وروسته دا دعا ضرور ووایه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې دا دې ووي اسمان نه اعلان کېږي ستا دپاره د جنت اته دروازې کولاو شي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې اودس وکړو او د اوداسه نه وروسته دا دعا وویله سبحانک اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دا اوداسه نه وروسته دا دعا وویله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک چې دا دعا وویله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي دا کم الفاظ چې وویل دا ولیکئ دا کم الفاظ چې دا وویلو دا ولیکئ او دا زما د عرش لاندې محفوظ وساتئ زما د عرش لاندې دا الفاظ کېدوئ چې کله ورځ د قیامت شي د دې بدلې به ورله بیا زه ورکوم چې زما د شان سره څومره ښایي هغه بیا زما مرضي ده زما خوښه ده چې دته د دې زه څومره بدله ورکوم خو دا الفاظ چې دا وایي دا ورله د عرش لاندې محفوظ کېدی محفوظ کېدی. نو به هر حال اودس دا په ښې طریقې سره پکار دی مونږ اودسونه کوو خو دلته لګیا یو اودس کوو دلته دوه تنه د یو بل سره خبرې کوو نو دلته کې اوبه هم ضایع کېږي اوبه هسې بهیږي او دلته کې د اوداسه چې کوم ثوابونه دي د هغې نه هم محرومه شو د هغې نه هم محرومه شو. یو خو اودس زموږ په سمې طریقې سره نه دی بیا هغه مسنون دعاګانې ویل د اوداسه نه وروستو بیا اذان ته ځان را رسول حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې اذان وکړو او د ده د اواز تر کم ځای پورې ورسېدو که وچ بوټی دی او که شین بوټی دی ګټه ده او که لوټه ده چې د ده د اواز ورته ورسېد تر ورځې د قیامت باندې به دا څیزونه د دې انسان دپاره ګواهي کوي او دغه څیزونه د دې انسان دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د مؤذن دپاره دعا غوښتله کوم انسان به چې اذان کو نبی علیہ السلام به دعا غوښتله الله ته ورته مغفرت نصیب کا الله ته ورته څه نصیب کا الله ته ورته مغفرت نصیب کا
مؤذن د پاره به نبی علیہ السلام دعا وغوښتل دعا. او حدیث مبارک کې راځي وایي مؤذن به په ورځ د قیامت هسکه غړی ګرځي. او دا د نبی علیہ السلام حدیث مبارک هم دی. یو ځل نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې مسله بیان کړه. ای زما صحابه جمعات له ډېر ټیم ورکوئ، جمعات له ډېر ټیم ورکوئ، جمعات نه په منډه مه وځئ. یو صحابي هغه راپاڅېدو څه کسان د الله پیغمبره هغه پلان کې صحابي نه دی، هغه نوجوان هلک و، هغه جمعات له ټیم نه ورکوي. ته چې په جمع ودرېږي هغه ځان راورسوي او څنګه چې سلام وګرځوي دعا وکړي بیا سمدستي وځي. دا شکایت په صحابه وکړو. نبی علیہ السلام مسله بیان کړه جمعات له ټیم ورکوي. نو صحابه وایي پلان کې صحابي خو ټیم نه ورکوي. نبی علیہ السلام وفرمایل ښه. نبی علیہ السلام دغه صحابي په نظر کې ساتو چې جمع وشوله. نبی علیہ السلام سلام وګرځاو، دعا یې وکړله. چې څنګه دعا وشوه دا صحابي پاسېدو په منډه. ته نبی علیہ السلام یې ودرېږه هلکه ودرېږه. هغه صحابي ودرېدو. ما مسله بیان کړې ده چې جمعات له زیات وخت ورکړئ، جمعات کې ډېر ټیم تېروئ. په تا باندې ستا د ملګرو شکایت کړی دی چې ته جمعات له زیات ټیم نه ورکوې. راشي چې موږ نیت تړو زموږ سره ودرېږه او چې سلام وګرځم او دعا وکړم بیا په منډه وځي. د ملګرو ترې وضاحت وکړه ته ولې جمعات له ټیم نه ورکوې. ای صحابي سر ښکته کړو، هېڅ یې ونه وی. نبي علیہ السلام ته بیا تپوس وکړو ولې د جمعات نه په منډه وځي ټیم نه ورکوې. صحابي بیا غلی شو. په درېیم ځل یې بیا تپوس وکړو وی جمعات ته ناوخته راځي او د بیا سیده وځي ولې. صحابي سر ښکته کړی څه وایي نه. صحابه پوه شو چې یاره دې شرمېږي څه خبره یې پړه کې ده خو وایي نه. صحابه کرام د جومات نه په وتو شو، لاړ ووتو. چې ټول ووتل نبی علیہ السلام د ځان خوا ته راوغوښتو ولې څه مسله ده ما نه درې پیرې تپوس وکړو تا ماله جواب رانه کړو ولې د جومات نه په منډه وځي. صحابي چې سر اوچت کو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. د الله پیغمبره دا خو یو راز و چې ما پړه کې ساتلی و، خو ته رانه تپوس کوې تا ته به یې بیان کړمه او د ملګرو په مخ کې مې نه شو بیانولی شرمېدمه. نبي علیہ السلام ورته ولې د الله پیغمبر زما په بدن چې دا کومه جوړه ده که نه دا زما او د ښځې شریکه ده، دا زما او د ښځې شریکه ده، زمونږ کره بله کپړه نشته دی. نو چې کله زه مانځله راځم زه یې واغوندمه او په کور کې مې یو ډوغل که نسته دی هغه ښځه مې هغې ته ورکوزه شي خپله پرده وکړي. نو زه چې راشم په دې کې مونځ وکړمه بیا په منډه کور ته ځکه ځم چې هغه پکې مونځ وکړي. ځکه جومات کې نشم ایساری دی. د الله پیغمبر د ملګرو په مخ کې مې ته نه شو ویلی شرمېدم. نبی علیہ السلام یې ښه دا مسله ده بیا څه ورځې تېرې شوې یو غذا وشوله پای کې ډېر مالي غنیمت راغی، مالي غنیمت پکې ډېر راغی. نبی علیہ السلام د دغې نوجوان صحابي کړو ډېر شی کپړې ولېږلې، ډېر شی امداد یې ولېږو. چې ولېږو دا ښځه شکي شوله چې نبی علیہ السلام زما کره ډېرې کپړې راولېږلې د امداد سامان یې راولېږو. شکي شوله چې کله دا خاوند یې راغی کېنو وی تا خو به نبی علیہ السلام ته د خپلې غریبۍ څه ویلي نه، تا خو نبی علیہ السلام ته د خپلې غریبۍ به څه نه ویلي. خاوند یې په ژړا شو وی زه مجبوره شوم زما سره بله لار نه وه، په ما ملګرو شکایت کړی و چې دې مانځله ناوخت راځي، زما سره بله لار نه وه. نو ما نبی علیہ السلام ته خپل حالت بیان کړی دی چې دا خبره یې وکړئ. ښځې چغه کړه او د چغې سر راپرېوته بېهوشه شوه، بېهوشه شوه او چې په هوش کې راله یا لیتنی مت قبل هذا، هی افسوس چې دا ورځ ما نه وي لیدلې زه د دې نه مخکې مړه وې. زما د خاوند د غریبۍ بېعزتي وشوله، زما د خاوند پرده پورته شو په جومات کې، زما خاوند بېعزته شو، هی افسوس چې زما خاوند نه وی بېعزته شوی. دا بیبیانې د نبی علیه السلام یو خو دې کې یو سبق دی د ښځو دپاره د خپل خاوند د عزت خیال ساتئ، هغې بیبیانو په شان جوړې شئ. زه به بربنډه ناسته وم خو چې زما د خاوند د غریبۍ نوم بار ته نه وی وتی، هی چې دا ورځ ما نه وي لیدلې زه مړه وې. او دویم دا چې نبی علیه السلام فرمایلي جومات لا زیات ټیم ورکوئ. او دا خو د قیامت علامات دي نبی علیه السلام مخکې ذکر کړي وو او هغه اوس یو رښتیا کېږي. نبی علیه السلام فرمایلي وو د قیامت یو څو علامتونه نبی علیه السلام فرمایلي وو. یو نبی علیه السلام فرمایل چې کله اخیر زمانه شي که نه نو جهالت به زیات شي، علم به پورته شي او جهالت به څه شي زیات به شي. تاسو خو به وایئ چې مخکې خلک نه پوهېدو، اوس خلک تعلیم یافته دی ډېر زیات. نه دا تعلیم چې دی د انګریزي تعلیم دی ته نبی علیه السلام تعلیم نه دی ویلی، دا علم نه دی، دا یو هنر دی. دا څه شی دی؟ حاصل کا هنر دی، ترقي به پکې په دنیا کې وکړي.
خو علم هغه علم ته و چې د قرآن علم دی د حدیث علم دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جهالت په عام شي. جهالت د قرآن علم به د خلکو نه پورته شي، د احادیث علم به د خلکو نه پورته شي. څوک په مونږ کې داسې شته چې هغه کور ته لاړ شي خپلې ښځې ته د قرآن او د حدیثو مسایل بیان کړي؟ الا ماشاءالله ډېر کم کسان به، ورنه ټولو ته پته نشته دی که نه؟ نشته دی پته که نه؟ حالانکه د ښځې حق دا دی چې سړی به ورته د قرآن او د حدیث مسایل بیانوي چې هغه په خپل ژوند تېرولی شي. د ښځې یو حق په خاوند باندې څه شی دی؟ د ښځې یو حق په خاوند دا دی چې د هغې د زندګۍ کومې دیني مسلې دي دا به ورته خاوند بیانوي، خو د کوره نشي راوتی که نه، دا به ورته څوک بیانوي؟ خاوند له غریب له خپلې نه ورځي، د ښځې مسلې به ورته څه یادي. یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و چې کله قیامت رانږدې شو، د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا ده چې جهالت په عام شي. جهالت عام دی. زه سوچو کومه زما په کور کې انګریزي تعلیم والا څومره دي او دیني تعلیم والا څومره دي. زه سوچو کومه زما بچي څومره دي، پای کې ما دین له کمې ورکړی، دنیا له مې کمې ورکړی دی. زه په خپله محله کې سوچو کومه زما د محلې نه په مدرسه کې څو ماشومان دي او په اسکولونو کې څو ماشومان دي. جهالت عام شوی دی که نه دی عام شوی؟ جهالت نور څه ته وایي؟ یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي جهالت په عام شي. جهالت د قرآن د علم نه به څوک خبر نه وي، د حدیثو د علم نه به څوک خبر نه وي. که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېدی که نه، هغه غټې غټې ډیګري چې کړي دي، کله چې د سوره اخلاص تلاوت کوي ورځي ولا تاسو په خپله واده اورېدل ورځي ولا، نو که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېدی، هغوی د امریکې او د برطانیې د یونیورسټو نه ډیګرۍ راوړي دي، خو چې سوره اخلاص نو دا ماته لیکلی شوی غلط دی، ځکه نه راځي. دغه دیني تعلیم نه دی. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی زکات په مشکل شي خلکو ته، زکات په خلکو باندې بوج وي، زکات په خلکو باندې څه وي؟ په کال کې یو ځل زکات ایستل دي، په لاکو کې 2.5 روپۍ دي، خو چې دې زکات وباسي نو مړه دا خو ټولې په زکات کې لاړې نو. و ظالمه الله درله 1 لاک روپۍ درکړي دي نو 2.5 څه شی دی؟ ته اوس د الله په مال کې 2.5 روپۍ نشي ورکولی. زکات په خلکو باندې بوج وي، دا به تاوان حسابوي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د مور او پلار نافرماني به زیاته شي. د مور او پلار به نافرماني نو دا خو ډېره عامه ده، دا خو ډېره عامه ده. نن سبا اکثر بچي چې دي وایي زمونږ پلار نه پوهېږي، زمونږ پلار نه پوهېږي. دا خو پخوانۍ زمانه نه ده، مونږ خپلې مخې ته نه پوهېږي، مونږ پوهېږو او دی نه پوهېږي. مونږ له دې مخې راکړي چې مونږ څومره مخکې ځو. داسې وایي که نه وایي؟ مور او پلار نافرماني زیاته شوې ده. پلار د زامنو نه سر ټکوي او مور د لوڼو نه سر ټکوي. لورګانې د مور خبره نه مني، مور ورته یو وایي، لور ورته بله وایي. مور ورته وایي دا جامې دی لکه د حیا غونده، وایي زموږ مور وایي دا وایي د دغې زمانه ده اوس، دا د دې ګروپ کپړو زمانه ده، زه به دا غټې غټې کپړې غوندم، دا په خپله غونده. د مور او پلار نافرماني بس یواشي چې کله اخره زمانه شي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څلورمه وایي ګانې بجانې به زیاتې شي. الله دې رحم وکړي. ګانې بجانې به څه شي؟ مړه نور زیاتېده سوي، خو چې په امام پسې بلکې امام په جیب کې هم کله ناکله ګانې شروع شي چې زما منبر او محراب ته ګانې راورسېده نو زیاتې شوې کو زیاتې نه شوې، نور د څه انتظار کوم زه؟ دا د قیامت علامه نه ده. زما په منبر کې او زما په محراب کې به د انګریزانو ګانې سټارټ وي. الله ما بل جمعه تېره تاسو ته خبره کړې وه څومره زیاتې شوي دي دا ګانې بجانې څومره زیاتې شوي دي. که یو سړی د ځان نه ویډیو وکړي د ده ویډیو در هغې پورې تماما یې تر څو وي چې د پاسه ګانې نه وي لګولې. داسې ده که نه ده؟ یو تصویر به د ځان نه وباسي، د ده تصویر در هغې پورې خوند نه کوي چې ده پې د پاسه ګانې نه وي سیټ کړي. یقین په الله که بعضې اوقاتو کې پکې زمونږ د تصویرانو ویډیوګانو خلکو دغه کړي ګانې پې لګولې دي ته هم نه ګوري چې دا مولا دی. ما ته تېر وخت کې یو تن ویډیوګان راولېږل، اوس دا زما سره د مینې اظهار کوه، څه شی کوو؟ د مینې اظهار کوو، خو لګولې پې ګانه وه. اوس ظالمه ما په سر دې پټکي ته هم نه ګوري. دا د خلکو نه هغه تمیز ختم شوی دی چې دا ګانې چې دي دا ګناه ده او که نه ده. مرګري چکر له لاړ شي ځان نه به ویډیو وکړي نو دی به ال هغې نه دا ورکوي چې د پاسه پې ګاڼه سیټ کړي چې د څه شي ویډیو ګوري، د څه شي تصویر ګوري، په هغې به ګانې وي. نو دا ګانې عامې شوي که عامې نه شوي؟ مخکې به خلکو چې ګانې ویلې خلکو به ورته ډېر په سپک نظر کتل. هغه به چېرته ډېرو کمو کورنو نارینه او زنانه داسې وي چې دا ګانې مانې به یې ویلې. نن سبا غټ غټ خاندانونه چې ځان ته وایي د هغې جینکۍ ټیک ټاک او فیسبوکو ته راوتي دي او ګانې وایي او ګډېږي او هغه کپړې اغوستې دي چې انګریزانو ته پکې هم ځان شرمېږي، هغه کپړې اچولي دي. نو څلورم نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ وایي ګانې به جانې به عامې شي، ګانې به جانې به عامې شي. اسپتال ته چې سړی لاړ شي که نه نو چې کله د مریض ته انتظار کوي نو بار به ناست دي که نه
ډاکټر ته انتظار کوي یا مریض اپریشن تھیټر ته دننه کړی سړی ورته بهر ناست دي، نو تاسو ته پته ده که نه سړي ته ټي وي لګولې که نه یې لګولې؟ لکه هغه مریض چې اوس هغه ته د ژوند او د مرګ خبره ده چې ما مړ روباسي که ژوندی روباسي، دلته چې ورته بار کم کسان ناست دي هغوی ګاڼې اوري ځان له چا پکې ځان ته موبایل لګوي. په کار خو دا د مریضانو په واټونو کې ګاڼې ورته لګوي چې د دوی خیال بدلېږي. صحیح بدلېږي؟ خیال یې بدل شي ګاڼه ورته لګوه، ولکه هغه د مرګ او د ځانکدن سره مخامخ دی تلاوت ورته ولګوه. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي ګاڼې به جانب عامې شي، ګاڼې خامخا اړه دې نه صبرېږي. وایي زما دا تصویر هسې خوند نه کوي چې زه یې فیسبوک له ورکوم ټیک ټاک له ورکوم، خامخا دې زړه کې د خارښت او د ایسارېدو نه که نه نو چېرته نعت پرې ولګوه، دغې ته هم ضرورت نشته، نظم پرې ولګوه، خو خامخا چې نه ایسارېږي نو دا وکړه ګاڼه پرې ولې لګوه. او پنځم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی بالماضي به زیاته شي. څه به زیاته شي؟ بالماضي به زیاته شي. قیامت علاماتو کې یو علامه دا ده چې که مونځ یې وکړو فبها، که مونځ یې ونه کړو پروا نشته دی. مونځ پرېښوده شته دی په اسلام کې؟ د مونځ پرېښوده په اسلام کې شته دی؟ د مونځ پرېښوده په اسلام کې د سره شته دی نه. هلکه د سهار مونځ دې کړی دی 9 د پاتې شوي ومه بیا دې قضا وکړو، قضا هم کېږي، قضا هم کېږي. مونځ پاتې شو بس خبره خلاصه. لکه مونځ معاف کېده نشته دی، په ټایم دې وکړو، په ټایم به یې کوې، خو که په ټایم در نه پاتې شو نو قضا به راګرځوي، خو معاف کېده خو یې نشته دی که نه. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي یو به څه زیات شي؟ بالماضي به زیاته شي. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي داسې مرضونه به راوځي، داسې مرضونه چې د هغې نوم به ستاسو پلار نیکه نه یې اورېدلی، پلار نیکه به د هغې نوم هم نه پېژندو. اوس د زناورو دا کوم مرض چې راغلی دا چېرته تاسو مونږ سره ډېر ښه غټ غټ زمیندار خلک یو ټول که نه، دا مرض چېرته تاسو سره څاروو اورېدلی و، دغه نوم به چېرته تاسو اورېدلی و، یا په انسانانو باندې چې دا کومې بیمارۍ راځي دا نومونه چېرته مونږ د مشرانو نه اورېدلي دي؟ دا مونږ نه دي اورېدلي. ناشنا بیماری به نبی علیه السلام فرمایي دا به الله تبارک وتعالی راولي چې تاسو مشرانو له به د هغې نومونه هم نه ورتلو. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بدکاري او فحاشي او عریاني به عامه شي، دا به عامه شي، داسې به عامه شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په لارو کوڅو کې به خلک دا بدکاري داسې کوي لکه دا خره او سپي چې په دې لارو کې وي. الله دې موږ د دې حالت نه وساتي، الله دې موږ ته په مخ د ځمکه دغه نه ښیي، که دا حالت په موږ راځي الله دې مخکې موږ پورته کړي. خو ګورې دا شته په دې بار ملکونو کې شته دی که نشته دی؟ څوک چې بار ملکونو ته ځي هغوی ته پته ده دا شته دی، دا شته دی، اواز ورته هم نشي کولی چې دا څه کوئ، دا څه کوئ دا. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي فحاشي عریاني بربنډتوب دا به زیات شي. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د رذیلو خلکو به خلک عزت کوي. رذیلو خلکو به څه شروع شي؟ هغه خلک چې هغه ډېر غورځېدلي کارونه کوي، د بې حیایۍ کارونه کوي، سود کوي، ګناه کې هغه ګناه کې مبتلا دی، خلک به هغه ته کینې او فاسي، د هغه به خلک عزت کوي. او د نیکانو خلکو به خلک څه کوي؟ سپکاوی کوي. دا د قیامت په علاماتو کې یو علامت دی. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا هم دی چې ښځې به زیاتې شي او سړي به کم شي. ښځې به زیاتې شي، دا خبره داسې ده که نه ده؟ زمونږ د پاکستان چې اوس کومه آبادي ده پای کې د ښځو آبادي زیاته ده په نسبت د نارینهو. د ښځو آبادي اوس هم زیاته ده په نسبت د چا باندې؟ د نارینهو باندې. ښځې به زیاتې شي، نارینه به کم شي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قوم سرداري او مشري او عهدې به هغې خلکو ته ورکړل شي چې هغه په مخ د ځمکه رذیل او ذلیل خلک وي. د خپلو مشرانو باندې لږ سوچ وکړو که نه، د خپل سرکاري مشرانو باندې لږ سوچ وکړو که نه چې کم بدماش، کم بدکردار، کم هغه انسان چې په معاشره کې د ټولو خلکو ته تکلیف وي هغه زموږ مشر کېږي که نه مشر کېږي؟ مشر هم زموږ هغه سړی چې په معاشره کې د ټولو نه بدنام سړی وي. نبی علیه السلام فرمایل په آخره زمانه کې عهدې دا به نااهلو ته حواله شي، عهده به هغې سړي ته حواله کېږي چې هغه به د هغې عهدې قابل نه وي. نو غرض مې دا کو چې دا خو ډېر علامات دي چې شمارمه، خو په هغې کې یو نبی علیه السلام دا فرمایلي چې ناشنا مرضونه به راشي، ناشنا مرضونه به راځي، ناشنا بیمارۍ به راځي، سیلابونه به راځي، زلزلې به راځي. نو د دې ټولو نه د بچاو ذریعه څه شی دی؟ هغه خشیت الهي، د الله نه یره، د الله په دربار کې توبه ایستل، استغفار ویل. مونږ له پکار دي چې هر انسان دا وایي الله دا کوم عذابونه چې دي دا زما د وجې نه دي. هر انسان دا وایي، دا نه چې دا د پلانکي د وجې نه، د پلانکي د وجې نه، هر یو ته نو چې دا مصیبت زما د وجې نه شروع دی.
او دې راشي او د سو کې په صحیح طریقې باندې 2 رکعاته نفل وکړي او د الله په دربار کې په چغو چغو وجاړي چې الله زما د وجې نه دې مخلوق ته عذاب مه ورکوه. دا ټوله معاشره به سمه شي. خو ارمان دا چې موږ سره دا احساس خو پیدا شي کنه چې دا مصیبتونه زما د وجې نه دي. موږ خو په یو بل باندې ورولو، موږ خو په حکومت باندې ورولو، موږ خو په مشرانو باندې ورولو، زه خو په ګاونډي باندې ورولم، زه خو په بیلمازه باندې ورولم، زه هم دا دې دې سي دي، دا دې دې سي دي، دا دې دې سي دي، داسې نه وم چې دا زه دې سي ما. کومه ګناه داسې ده چې هغه په ممکن نشته. الله تبارک وتعالی مخکینه قومونه چې کنه دا په یو یو ګناه باندې هلاک کړي دي. لکه شعیب علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي؟ فناف تول کې کمې کو داسې وکنه. قوم د نوح علیه السلام الله په څه باندې هلاک کړي دي؟ د الله تبارک وتعالی سره شریک جوړه. د لوط علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي دي؟ بربندي پکې و، بی حیايي پکې و، بی حیايي پکې و. هغه الله تبارک وتعالی په یو یو ګناه هلاک کړیو. چا په ناف تول کې کمې کو الله هلاک کړو، چا شرک کو الله هلاک کړو، چا ظلم کو لکه فرعون الله هلاک کو. دغه ټول ګناهونه په مونږ کې موجود دي. بې حیايي په مونږ کې موجود ده، غلا په مونږ کې موجود ده، ناف تول په مونږ کې موجود دی، ظلم په مونږ کې موجود دی، شرک په مونږ کې موجود دی. کومه ګناه شته چې هغه په مونږ کې نه ده موجود؟ دا خو د نبي علیه السلام دعا وه، یا الله زما امت په یړه مه هلاکوي، الله زما امتو په یړه نه هلاکوي. دا دعا یې الله قبول کړې ده. کو دا دعا نبی علیه السلام نه وکړي کنه د مخ د ځمکې به الله اوس وزګار کړی، پخوا به قیامت قایم شوی و، پخوا به قیامت قایم شوی و. خو ځای په ځای باندې عذاب راځي، خو په یړه عذاب نه دی راغلی. لکه په مخکې قومونو چې به راته چې الله به مون ختم کو، الله به مکمل لرې کړو مخ د ځمکې نه. او په دې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ په دې حالاتو کې استغفار ویل ډیر زیات پکار دي. کم از کم د ورځې 100 پیری استغفار وایه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس وګد نشي وایي دومره خو ویلی شي که نه؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیه. داسې ووایه، داسې نشي ویلی صرف استغفار خو ویلی شي که نه؟ استغفر الله استغفر الله. کم از کم 100 پیری هر انسان دی د ورځې څه وایي؟ استغفار دی وای. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان نه عذابونه ختمي. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان په رزق کې فراخي راولي. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان تمام مشکلات ختموي. نو یو دا چې موږ استغفار پرې کې ډیر وایو. دویم دا چې په خپل کورونو کې د ذکر او اذکار اهتمام وکړو، خپل کشرانو په منځ باندې پابند کو او دغه رنګي 2 رکعاته نفل کو او دا غي د ورستو الله تبارک وتعالى په دربار کې توبه وباسو. سورات توبه ډیر کوي، 2 رکعاته منځ کوي، الله تبارک وتعالى ته جاړي، الله تبارک وتعالى را بخنه غواړي او الله تبارک وتعالى په دربار کې چې انسان توبه وباسي الله په ډیر زیات خوشحالي کی. او خاص کر ځوان سړی چې راشي کنه او دې په مانځه باندې ودرېږي، الله تبارک وتعالی په فرشتو باندې فخر کوي، اے فرشتو دا وګوره هغه انسان دی چې دا په چا په پیدائش باندې تاسو اعتراض کړی و. وګوره دا ځوان دی، څومره ښایسته دی، څومره په مټو کې طاقت دی، څومره غرور دی پکې، خو چې زما کور ته راغی نو تندی ماته په ځمکه باندې ایښی و جاړي. الله ډېر زورور یم، الله ډېر ښایسته یم، الله ډېر ښکلی یم، خو الله ستا په مخ کې زما هېڅ حیثیت نشته دی. الله ستا دربار ته چې راشم زما تندی به تا ته په خاورو کې پروت وي. الله تبارک وتعالی به دې خوشحالېږي که نه خوشحالېږي؟ الله په دې باندې خوشحالېږي. نو ځوانانو ته وایم خپله ځواني دا د الله عبادت ته ورکړئ. الله تبارک وتعالی به په ورځې د قیامت د عرش په سوري کې تاسو ته ځای درکړي. هغه ځوان چې کوم ځوان خپله ځواني د الله په عبادت کې زړه کړې وي، په میدان محشر کې به د الله د عرش ته سوري د لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمه وي. نو چې کله تا ته فتح ولګېده چې دا انسان مړ کېږي، سړي ته فتح ولګي که نه، علامات داسې دي چې ما او تا پې پوهېږو چې دا انسان مړ کېږي، د ده ځنکدن شروع کېدو واله دی. نو د شریعت لومبی حکم دا دی چې د ده مخ قبلې ته که، مخې څه ته که؟ قبلې ته که. دا کټ او چارپایي داسې واچوه چې د ده مخ په طرف د قبلې باندې راشي. اول حکم دا دی. خو که چېرته مشکله وي داسې تکلیف وي نو بیا علماو لیکلي دي وایي داسې واچوه چې دا خپې قبلې ته راشي. خپې څه ته راشي؟ قبلې ته راشي. اصل کې قبلې ته خپې کول خو ټیک نه دي، خو چې کله د ځنکدن حالت دی د یو انسان بل صورت پکې نه جوړیږي نو خپې ورله قبلې ته که او شاته ملا ته ورله تکیاګانې کېده او داسې روچتې که نو مخ به یې چا ته راشي؟ قبلې ته به یې راشي، قبلې ته به یې راشي. نو اول حکم ما او تا ته دا دی چې کله یو انسان مړ کېږي لا مړ شوی نه دی د مخ په قبله باندې که.
بیا داسې وکړه چې د ده په خوا کې سورت یاسین شروع کا. څه شروع کا؟ سورت یاسین شروع کا. ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کم انسان بیمار دی د هغه په خوا کې سورت یاسین وایا، یا د کم انسان زنکدن دی د ده په خوا کې سورت یاسین وایا. الله تبارک وتعالی چې کله دی د قبر نه راپورته کوي دی به تږی نه وي، دی به څه نه وي؟ تږی به نه وي. نو د کم انسان چې زنکدن وي ما او تا ته حکم داره چې د په خوا کې څه وایا؟ سورت یاسین وایا. ها چې کله ساتې نه ووتو مړ شو بیا علماو لیکلي د ده په خوا کې نږدې قرآن مه وایه تر څو پورې چې دې مړي ته غسل نه دی ورکړی شوی. نږدې ورته قرآن مه وایه. ها که وایي نو سیټ ته بل ځای کې کښېنه، خو د ده په خوا کې قرآن مه وایه تر څو چې دې مړي ته څه نه دی ورکړی شوی؟ غسل نه دی ورکړی شوی. سورت یاسین وایا او چې کله حالت د زنکدن شروع شو ته پوه شو چې د ده ساه په لنډېدو ده، نو په دغې ټایم کې ورته تلقین د لا اله الا الله کوه. څه ورته وایه؟ لا اله الا الله. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وَيَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. خپلو مړو ته د لا اله الا الله تلقین کوئ. نو دا به تا هغې مړي هغه کس ته به نه وایي د چا چې زنکدن شروع دی چې شابه بسم الله ووایه، شابه بسم الله ووایه، ځکه دا حالت د سختې دی. ته ورته وایي بسم الله ووایه، دا لا اله الا الله ووایه، ته هغه ته وایي لا اله الا الله ووایه او هغه باندې حالت د څه شي دی؟ د سختې دی، د زنکدن دی. کیدای شي هغه د دې نه څه وکړي؟ انکار وکړي چې نه وامه. نو هغه ته به نه وایي چې لا اله الا الله وایه، ته به په خپله تیز تیز وایي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا کلمه ته په خپله تیزه تیزه د هغه په خوا کې وایه. کیدای شي د هغه په ژبه باندې دا الفاظ راشي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او چې کله دا کلمه وویله نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا چې آخري خبره دا شوله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نبی علیه السلام وایي دا انسان جنت ته داخل شو. چېرته داخل شو؟ جنت ته. نو د هغه په خوا کې به تیز تیز ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. کیدای شي د هغه ژبه په دې باندې په وخت د زنکدن کې څه شي؟ روانه شي. ها یو سړی د کلمه دا لا اله الا الله کلمه ونه ویله په وخت د زنکدن کې، نو ما ته به څه وایو؟ بیا ما ته به څه وایو چې د بې کلمې د دنیا نه لاړو؟ نه نه، دا نشو ویلی. امید د رب نه دا دی چې اوس هم الله وبخي دا مسلمان دی، د ده کلمه په زړه کې موجود ده، خو ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي. ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي. نلقنو موتاکم. اول کار دا دی چې د چا زنکدن وي د هغه په خوا کې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې څه کوه؟ تلقین کوه. چې کله د هغه نه ساه ووته که نه ړومبی کار دا وکړه چې د هغه خوله بنده که، خوله یې څه که؟ بنده که. چیرله راواله، داسې یو کپړه راواله، دې زنې نه ورله تاو که او بره په دې سر باندې ورته غوټه ورکړه چې خوله یې بنده شي. دې دپاره چې خوله وازه پاتې شي بیا بدن دا شکل و صورت ښکلی نه ښکاري. څه نه ښکاري؟ ښکلی نه ښکاري. نو خوله ورله څه که؟ بنده کا. دویم دا دی چې بیا ورته په سترګو باندې لاس راوکاږه که سترګې غړېدلې پاتې شوي وي، په سترګو ته څه راوکاږه؟ لاس راوکاږه. او علماو لیکلي چې کله سترګې وله بندی نو بسم الله ووایه، بسم الله الرحمن الرحیم، دا کلمه ووایه، دا ووایه، په دې سترګې ورته بندې که. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه بیمارو دغه خواله ورغی. نو چې کله دغه خواله ورغی که نه نو دغه زنکدن و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله او هغه ساه ورکړو.
چې کله حساب ورکو خلک پوه نه شو خو نبی علیه السلام غلی راپاڅېد او سترګې ورته پټې کړې په سترګو ته لاس راوکاږو چې سترګې وله بندې کړې که نه نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایلو وی چې کله په تاسو کې مړی وشي سترګې ورله پټې کوئ ځکه چې د دې انسان نه چې دا روح وځي که نه نو دی دا روح اسمان ته روان نو دی ورته ګوري نو د ده سترګې غړېدلې پاتې شي چې کله د انسان نه روح وځي که نه نو دا انسان ورته ګوري نو چې دا روح ترې روان شي نو د سترګې ورته دغه شانتې غړېدلې پاتې شي نو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل دا سترګې وله څه کوئ پټوئ سترګې وله پټوئ چې څنګه نبی علیه السلام دا خبره وکړه د کور خلک خو پوه شو چې چېرته ابوسلمه وفات شو ځکه نبی علیه السلام دا خبره وکړه نو خلکو چغې شروع کړې څه یې شروع کړې چغې شروع کړې جړه یې شروع کړه نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل ای بدې ردې مه وایې ځان ته خیرې مه کوئ ځان ته خیرې مه کوئ ځکه نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون اوس چې تاسو څه وایئ نو فرشتې پې څه وایي آمین وایي فرشتې پې څه وایي آمین وایي نو نبی علیه الصلاة وسلام دعا شروع کړه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دپاره وی الله قبر ورته فراخه که الله قبر ورته د نور ډک که او الله کور والو ته صبر ورکه نبی علیہ السلام دا دعا وغوښته اکثر خلک په دغه ټایم کې ځان ته خیر شروع کړي یا الله ما مړ کړي او یا الله داسې یا الله زما دغه یو بچی دی لیدلی او دا دې رانه وغسته دا خبرې داسې غیر خبرې شروع کړي ښه بلکې په دغه ټایم کې څه ویل پکار دي انا لله و انا الیه راجعون اللهم آجرني في مصیبتي واخلفني خیرا منها داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.